دا کرونا وایرس چې په دې ملک کې راخور شوی دی زموږ په دې هېواد کې هم دا شانتې دا مسله ده او اخبار فروشو ته ډېره زیاته مشکلات او تکلیفونه دي او هغوی نن اجلاس کړی دی. تاسو په هغې په باره کې مونږ ته دا ووایئ چې هغوی نن څه خبرې وکړلې او په کوم په باره کې اجلاس وکړو او څه فیصلې وشولې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې کومه خبره وشوله دا د اخبار فروش یوه جرګه وه. د هغه جرګې دننه دا خبره وشوله چې یاره دا کرونا وایرس په دې ملک کې راغلی دی، د دې نقصانات چې کوم دی څومره دي او په دې باندې غور وشو. صاحبانو تاسو ته دا علم دی چې د کرونا وایرس د وجې نه چې څومره نور خلک متاثره شوي دي دومره د اخبار فروش متاثره شوي دي او د هغې وجوهات دا دي چې موږ له اخبار بعضې راځي بعضې نه راځي او چې راشي نو هغه هم چې کوم دی نو مطلب دا دی زموږ نه هسې لاړ شي یو قسم لا پیسې موږ ته د هغې میلاو نه شي. نو په دې باندې موږ دا فیصله وکړه او ګزارش هم وکړو چې د حکومتي اعلانه پورې به د سواد ته اخبارات چې کوم دی د دې ترسیل به بند دي د لاک ډاون د ختمېدو پورې او بیا چې کله لاک ډاون ختم شو نو سواد ته بیا اخبار راځي. نن د ټرانسپورټ هم دا مسله مشکلات دي چې هغه چې کوم دی نو مطلب دا په ټایم نشي را رسېدی ځای په ځای باندې هغه نشي ځای په ځای باندې د هغونه تالاشیانې کېږي ځای په ځای باندې د هغونه اخبارات کوزولی کېږي. په دې وجه باندې موږ دا مطالبات کوو چې دا خلک ډېر متاثره دي لہذا مهرباني وکړو د خلکو چې کوم دی نو مطلب دا دی څه نه څه ریلیف هم ورکوي څه پیکجونه وله ورکوي څه دغه وله ورکوي چې یاره دې ته دغه ورسي. اوس په دې دا کې چې موږ دا خبره کړې ده چې زموږ پیسې چې کوم دی نو هغه ټولې وروره په بازار باندې په یو په بل په خلکو بندېږي. دلته نیوز ایجنټ حضرات چې کوم دی هغه ناست دي هغه هم اداره چې کوم دی رئیسارۍ ده هغه نه خپلې پیسې غواړي د هغه نه خپلې روپۍ غواړي چې اخبار فروش ته پیسې نه میلاو شوي اخبار فروش ایجنټ له پیسې نه ورکړي نو ایجنټ په ادارې له د کم ځای نه ورکوي. نو په دې وجه باندې د دې ټولو خبرو دغه وشو لہذا په امر مجبوري موږ دا خبره کړې ده چې موږ نور د دې نقصان چې کوم دی متحمل کېدی نه شو او نه موږ دا برداشت کولی شو. لہذا چې څو پورې دلته کې لاک ډاوني هغه وخته پورې به چې کوم دی اخبار فروش چې کوم دی هغه په چوټۍ اخبار له به نه راځي او کم ادارې چې دي د هغو سره زموږ خبرې وشوې هغو ټولو خپل اخبارات نن بند کړو او انشاءالله تعالی سبا نو په دې باندې موږ هم مکمل عمل درآمد کوو او کله چې حالات ښه شو که خیري نو په هغې باندې به چې کوم دی موږ خپل اخبارات راغواړو. موږ ټول نیوز ایجنسیانو ته دا خبره وکړه چې د دې خلاف ورزي کم ایجنسۍ وکړله هغه نیوز ایجنسۍ خلاف په وخت ضرورت اوس نه په وخت ضرورت به د هغو خلاف بیا موږ کاروایي کوو د هغې هغه وخت باندې بیا خبرې کوو انشاءالله تعالی.